سورة بقرة دا مدنی صورت تے دا ہجرت نباد نازل شوی اگر چې د دې بعضی آیاتونه د فتح مکې په موقع باندې نازل شوي او اخري آیات یوم ترجعون فيه الى الله دا آیات چې کوم دي دا د حجة الوداع په موقع باندې نازل شوي او دا د ټولو نه وروستنی آیات چې کوم دي قرآن مجید کې نازل شوي دي او د دې آیات د نزول نه وروستو اتیا ورځې د دې آیات په نازلېدو نه وروسته اتیا ورځې یا لسکم سل ورځې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دا صورت دا په ډېرو احکامو باندې مشتمل دی او په قرآن کې د ټولو نه اوږد صورت دا د سورې بقرې صورت او په قرآن کې د ټولو نه لنډ صورت دا د سورې کوثر نو دا په ډېرو احکاماتو باندې مشتمل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو په خپلو کورونو کې سورې بقره لولئ ځکه د سورې بقرې لوستل دا برکت دی او د سورې بقرې نه لوستل دا حسرت دی افسوس دی نقصان دی او نبی علیہ السلام فرمایي چې دا سورې بقره په دې باندې اهل باطل قدرت نشي لرلی یعنی د دې مقابله اهل باطل نشي کولی او تفسیر قرطبی کې د امیر معاویه رضی الله عنه قول را نقل کړی دی چې دلته د اهل باطل نه جادوګر مراد د اهل باطل نه چې نبی اسلام فرمایي چې په دې باندې اهل باطل د دې مقابله نشي کولی نو امیر معاویه رضی الله عنه فرمایي چې د اهل باطل نه مراد دی د جادوګر چې کوم سړی سورې بقره په خپل کور کې لولي نو د جادوګرو جادو په دې باندې اثر نه کوي ډېر فضایل د سورې بقرې دا چې کوم دی راغلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی په خپل کور کې سورې بقره لولي شیطانان او جنات د دغه کور نه چې کوم دي تښتي او نبی علیه السلام دا فرمایي بلکې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي هغه فرمایي چې په دې سورې بقره کې 10 آیاتونه داسې دي چې هغه انسان په خپل کور کې ولولي نو تر ساره پورې الله پاک د دغه کور حفاظت کوي د اهل او عیال دا مرض او مصیبت او پریشانی رنج په دې نه به الله جل جلاله په دغه غونډه شپه کې د دغه آیاتونو مبارکت سره د غونډ کور واره چې کوم دي ساتي او فرمایي دغه 10 آیاتونه دا یو سړی ولولي او په یو مجنون باندې شوټ کې په لیونی باندې نو الله د دې په برکت سره دغه لیونی ته شفا ورکوي او د لیونتوب نه الله پاک کوي او دا 10 آیاتونه کوم نو دا به آیاتونه څلور د سورې بقره الف لام میم نه راواخلي دا مو سره نه حساب دین علاوه د څلور په سره 15 آیاتونه وذلك الكتابون اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون او درې آیاتونه د آیات الکرسی یو د آیات الکرسی والا آیات او دو آیاتونه وسره لبس شروست کړي رکوع پورې رسول او درې آیاتونه د لله ما فی السماوات اخره نو دا آیاتونه چې څوک د شپې لولي نو تر ساره پورې به الله د کور حفاظت کوي د کور څومره افراد دي هغه به ټول الله د رنج نه د مصیبت نه د مرض نه د ډاکو نه د دې هر څه نه د الله پاک ساتي او بل فضیلت دا ذکر کړل چې څوک دا 10 آیاتونه د شپې لولي نو په دې په ذهن نه د ذهن بتیزيږي بعض خلک دې دسي چې کتاب لولي یا نور څه خبره او تاسو کوي لږ سات پس تغیر شي نو دا زور سبق انسان یاد ځان سره لږ وخت پس تغیر شي او په دا مرض کې څوک مبتلا وي نو سمونی نو دا 10 آیاتونو تلاوت کوي د دې په برکت سره به الله جل جلاله د حافظه دا چې کوم یې مضبوطه دغه رنګي د دې آیات او د دې سورې بقره د دې احکامات ابن عربي رحمه الله فرمایي چې په دې کې زر امرونه دي اوامر دي او زر په دې کې نواهی دي او زر حکمتونه دي په دې کې او زر په کې اخبار دي او زر په کې قصص دي کومه صورت دي او ډېر احکامات مشتمل دي همدا وجوه چې حضرت عمر رضی الله عنه د سورې بقره په تفسیر سره لوستل په دې کې 12 کاله دي په 12 کاله کې حضرت عمر رضی الله عنه
صرف سورہ بقرہ پر تفصیل سره ختم کړی سورہ بقرہ دا سورت چې کوم دی حضرت عمر رضی الله عنه په 12 کال کې دی تفسیر کړی او عبد الله بن عمر په 8 کال کې دی تفسیر کړی 8 کال چې کوم دی حضرت عمر رضی الله عنه په دې باندې دا دی مختصر فضایل ان شاء